بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحوی سبق نمبر 18 دی او د اسم معرب د اعراب اتم نمبر قسم به ان شاء الله نن موږ وایو. الثامن اتم قسم ان یکون الرفع، چې رفع به وي. ان معنی چې یکون معنی د وي. الرفع رفع بتقدیر الضمه، ضمه تقدیری سره، بتقدیر الضمه ضمه تقدیری سره. والجر او جر به وي بتقدیر الكسره، کسره تقدیری سره. والنصب او نصب به وي بالفتحه لفظا، فتحه لفظی سره. حالت نصب کې به فتحه لفظی سره وي. فتحه لفظی معنی ده چې فتحه به په د پاسه وي، مونږ به وینو په لفظونو کې به مونږ تخکاری. او کسره تقدیری او ضمه تقدیری، دا دوه حالتو کې به په دغه سر ګورئ. په حالت جری دغه چې دی حالت رفعی کې به هم قاضي وي. وګورئ په دې کې مونږ ته نه ښکاري چې دا حالت رفعی دی. او حالت جری کې به هم همدغه شانتې وي، قاضي. ٹھیک شوه. خو حالت نسبی کې به مونږ سره وي قاضیه، قاضیه. اوس به راته دې وجه وایم چې دا د څه وجې نه په حالت رفعي کې هم قاضي دی، حالت جري کې هم قاضي دی، او حالت نسبي کې قاضیه دی. دا څه وجه ده؟ نو دلته مونږ ته په لفظونو کې ښکاري، نو ځکه مونږ وایو چې والنصب او نصب به بالفتحة لفظا، فتحه لفظي سره وي، فتحه لفظي سره به وي. ټیک شوه. نو مونږ ته ګوره دا د لفظونو کې ښکاري، دا زبر راته بره ښکاري، نو دا مونږ ته مخامخ ښکاري. نو ځکه مونږ وایو چې یاره فتحې کې به د حالت نسبي کې به فتحه لفظي وي، فتحه لفظي وي. او حالت رفعي کې به هم ضمه تقدیري وي، او حالت جري کې به هم کسره تقدیري وي. نو مونږ ته وایي چې دا به څنګه اسم وي. ویختصو او دا اعراب خاص دي، ویختصو دا اعراب خاص دي بالمنقوص، اسم منقوص سره. اسم منقوص څه ته وایي؟ ګورئ دا ما لیکلی دی، دا چې یا ساکن وي او مخکې حرف مکسور وي، زیر وي ته. ٹھیک شوه. دا یا ساکن دی، مخکې حرف باندې ته زیر دی. لکه قاضي، دا ګورئ قاضي، داعي، رامي. وګورئ رامي دا یا ساکن ده که نه، او مخکې حرف باندې ته زیر دی. نو د دې وجې نه دې اسم ته اسم منقوص وایي، چې هر کله داسې اسم راشي چې اخره کې یا ساکن وي او مخکې حرف باندې زیر وي، نو داسې اسم به دې اسم ته اسم منقوص وایي. او د داسې اسم اعراب چې دی حالت رفعي کې به ضمه تقدیري وي، حالت جري کې به کسره تقدیري وي، او حالت نسبي کې به فتحه لفظي وي، حالت نسبی کې به فتحه لفظي وي. لکه دا الداعي دی، داعي، دا به حالت رفعي کې داعي وي، او حالت جري کې به هم همدغه شانتې داعي وي. خو حالت نسبي کې نه دی، حالت نسبي کې دا به داعیه وي، داعیه. مونږ ته به داسې ښکاري. دا رامي نه دی، دا رامي دا یو فرض که واخله حالت رفعي، او دا یو ورسره واخله حالت جري. اوس ورسره دا یو واخله رامیه، رامیه. وګورئ مونږ سره په حالت نسبي کې فتحه لفظي ده، فتحه راته په لفظونو کې ښکاري. ټیک شو. په دې لفظ ماته فتحه ښکاري. په دې رامي کې وګورئ مونږ ته نه ښکاري چې اخري حرف، اخري یا خو ساکن ده، په اخري حرف باندې کسره وي، مونږ ته نه ښکاري. دغه شان په رامي یو نه دی، رامي یو نه دی. ټیک شو. نو مونږ ته وایي ویختص دا اعراب خاص بالمنقوص، اسم منقوص سره. اوس مونږ ته د اسم منقوص تعریف کوي. وهو او دا او هغه. نو هو د هو مرجع چې دا هغه دا اسم منقوص دی، یعنی هغه، یعنی دغه اسم منقوص ما داسې اسم دی فی آخره چې د هغه په آخر کې، فی معنی ده کې آخره د هغه آخر، آخر مضاف دی، ها ضمیر مضاف الیه دی. نو موږ به داسې وایو د هغه آخر کې یا ان، داسې یا، داسې یا ساکن، داسې یا ساکن ما قبلها چې د دې یا نه مخکې حرف مکسور، مکسور به وي، کسره به وي پې. ٹھیک شوه. که قاضي، لکه قاضي، لکه قاضي. نو ګورئ دا یا ساکن د مخکې حرف باندې ته زیر دی. نو مونږ ته وایي داسې یا چې ما قبل مخکې حرف، مخکې وګورئ دا مخکې ضاد یادئ، مخکې حرف به مکسور وي، کسره به وي پې. تقول ته وایي جاءني، زما خواله راغی القاضي، قاضي. نو ګورئ دلته کې دا قاضي چې دی دا حالت رفعي دی، دا حالت رفعي دی، خو مونږ ته ضمه په دې نه ښکاري. قاضیو دا یا نه ده، یا په دې باندې ضمه ثقیله وي، ضمه پې ثقیله وي، ډېره ګرانه وي پې، دا پیش پې ګران وي، یعنې دروند وي پې، دا یې نشي برداشت کولی. نو دا پیش چې هغه ساکن شي، هغه ساکن شي، دا یا بیا ساکن شي، دا پیش جزم شي.
دغه شانتي ورأيتو او ما ولیدو القاضیه نو دا قاضیه دلته منصوب دی مفعول جوړیږي او مفعول حالت نسبی کې وي دلته کې موږ سره دا اسم منقوص دی دا قاضی نو دلته کې موږ سره په فتحه لفظي سره دی په حالت نسبی کې موږ سره فتحه لفظي ده او ومررت بالقاضي دلته کې ګورئ مررت زه تیر شوم دا فعل فاعل دی او با حرف جر دی او اصل کې پکارو چې قاضیه وي قاضیه خو ګورئ یاد وساتئ په یا نه دی یا باندې دا یا ده په ده باندې ضمه هم ثقیل ده کسره پې هم ثقیل ده دا دوه دا نشي برداشت کولی نو چې کله پې ضمه وي نو هغه ضمې نه به جزم جوړ شي او که کسره پې وي نو هغې نه به جزم جوړ شي او که فتحه پې وي که نه نو فتحه بیا برداشت کولی شي فتحه پې ثقیله نه ده ټیک شوه نو ګورئ په یا باندې ضمه هم ثقیله وي او کسره هم پې ثقیله وي یا چې دا هغه پیش هم نشي برداشت کولی او زیر هم نشي برداشت کولی زبر برداشت کولی شي نو ځکه موږ سره حالت نسبي کې زبر وي پې او حالت رفعی کې په ده باندې وګورئ دا حالت رفعی دی په ده باندې به جزم راځي ځکه دا اخره کې دا یا چې ده دا پیش نشي برداشت کولی دا پې ثقیل دی دروند دی پې دغه شانتې دغه چې ده یا مکسوره دا یا باندې چې کسره وي نو دا هم نشي برداشت کولی نو دی نه به بیا دا قاضي جوړ شي او چې کله یا باندې فتحه وي نو هغې نه به دا قاضیه جوړیږي ځکه فتحه برداشت کولی شي دا یا او کسره او ضمه نشي برداشت کولی ٹھیک شو نو مونږ ته وایي لکه جاءني القاضي دلته دا قاضي مونږ سره ضمه تقدیري سره دی ضمه تقدیري سره فاعل دی مونږ سره ٹھیک شو نو جاء فعل دی او دا القاضي ولا فاعل دی نو ته به وایې چې یاره په ده باندې خو ضمه نشته نو ما تاسو ته مخکې نه وویل چې یا چې دا ضمه نشي برداشت کولی نو په دې یا به ساکن راځي نو حالت رفعي کې به هم دا قاضي وي ورأیتو او ما ولیدو القاضیه قاضي ما قاضي ولیدو نو رأیتو فعل فاعل دی القاضیه ولا مفعول دی او مفعول باندې فتحه راتلی شي ځکه یا چې دا هغه فتحه زبر برداشت کولی شي نو موږ به دا لفظي دا فتحه به پې لفظي وي نو موږ سره دا رأیتو القاضیه دی ما قاضي ولیدو ومررت بالقاضي او زه تیر شوم بالقاضي په قاضي باندې یعنی قاضي په خوا کې تیر شوم نو دا با حرف جر دی پکار دی چې دا قاضیه وي قاضیه خو ما تاسو ته مخکې وي چې یا باندې پیش او زیر دا ثقیل وي نشي برداشت کولی نو که پیش وي هغه به هم جزم کېږي او که په دې یا باندې زیر وي هغې نه به هم جزم جوړیږي خو که په یا باندې زبر وي که نه دلته کې قاضیه کې وګورئ نو هغه به نشي جزم کېدی ځکه یا زبر برداشت کولی شي پیش او زیر نشي برداشت کولی ٹھیک شو امید دی په دې به تاسو پوه شوي دلته مې تاسو ته د اسم منقوص اعراب لیکلی دي چې حالت رفعي کې به ضمه تقدیري وي حالت رفعي کې به ضمه تقدیري وي په اسم منقوص باندې به اعراب حالت رفعي کې ضمه تقدیري وي حالت نسبي کې به فتحه لفظي وي فتحه به لفظي وي یعنی لکه ګوره قاضیه مونږ ته به داسې ښکاري فتحه به ښکاري او حالت رفعي کې ګورئ قاضي مونږ ته به نه ښکاري او حالت جري کې به هم کسره تقدیري سره وي یعنې مونږ ته به نه ښکاري داسې به همدغه د اولني په شانتې به وي قاضي نو دا حالت رفعي او حالت رفعي او حالت جري دا به یو شانتې وي او حالت نسبی چې دی دا به فتحه لفظي سره وي دلته به موږ ته لفظونو کې ښکاري نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي یئ اوس وګورئ داسې یا چې مخکې حرف مکسور وي مخکې حرف باندې زیر وي نو که دا یا اصلي وي لکه الرامی که نه دی د رامي دا یا نه ده دا خپله اصلي ده نو د دې ته اسم منقوص وایي د ده به حالت رفعي کې ضمه تقدیري وي حالت نسبي کې به فتحه لفظي وي ټیک شوه په حالت نسبي کې به داسې وي رامیه دی او حالت جری کې به هم رامی وي کسره به تقدیري وي ټیک شوه او که دا یا ساکن او ما قبل مکسور که دا یا ساکن چې ده که نه که دا اصلي نه وي یعنې د بل لفظ نه د بل یو حرف نه جوړ شوي لکه داعي نه دی داعي کې اخره کې دا یا ساکن او مخکې حرف دی مکسور دی نو دا یا چې ده دا په اصل کې داعیون و داعیون نو ګورئ دا واو چې دی دنه مونږه داسې وکړه چې دا داعیون دی نو دا واو ته مونږه دا واو مونږه په یا سره بدل کو نو د دې واو نه مونږه یا جوړه کړه او د دې یا نه بیا مخکې حرف مکسور دی نو دا یا ساکن هم کړه نو داعي شو داعي نو دلته کې د واو نه مونږ سره دا یا ساکن جوړه شوې ده ما قبل مکسور دی
نو دغه بم وي ټیک شو او که چېرته دا یا نه ده د التقاء ساکنین د وجې نه حذف شوي وي نو داسې اسم بم حالت رفعي کې ضمه تقدیري، حالت نسبي کې فتحه لفظي او حالت جري کې کسره تقدیري به وي. ټیک شو لکه قاضین چې دی قاضین دا اصل کې قاضیون قاضیون داسې ګورئ قاضیون قاضیون نو دا قاضیون په اصل کې داسې وي ګورئ قاضیون قاضیون نو دا تنوین چې دی دا د نون ساکن نوم دی، تنوین د نون ساکن نوم دی. نو قاضیون دی خو لیکل کېږي د دو پیش سره. ټیک شوه اصل کې وي داسې قاضیون او لیکل کېږي قاضیون داسې د دو پیش ضمیر سره. نو دې ګورئ دا مخکې یا چې دا به ساکن شي ځکه مخکې حرف هم ته ساکن دی. نو اوس دوه ساکنین رالل، یو یا ساکن ده او یو نون ساکن دی. نو دا یا ساکن حذف کېږي ځکه دا حرف علت دی. نو دا یا ساکن به حذف شي، دا یا ساکن به حذف شي. نو موږ سره به قاضین پاتې شي، قاضین پاتې شي. نو دا قاضین چې دی که نه دا داسې لیکلی کېږي قاضین دو زیر سره لیکل کېږي، قاضین لیکل کېږي. ټیک شوه نو دا قاضین چې دی حالت رفعي کې به قاضین وي او حالت نسبي کې به قاضون وي او حالت جري کې به قاضین وي. ټیک شوه نو دا چې دی زموږ سره د نن ورځې د 8 نمبر قسم د اسم معرب د اعرابو او امید دی تاسو په دې پوه شوي ځان سره د دې یو سکرین شاټ واخلئ او بیا همدغه دوباره دا درس وورئ. امید دی تاسو په دې باندې ډېر په اسانه پوه شئ. نو دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.